بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو نن درته د پښتو یو نظم وړاندې کوم چې عنوان یې دی د انتظار پس. یار راته ویل چې د ګودر غاړې ته راشه نن، یار راته ویل چې د ګودر غاړې ته راشه نن، موږ د خپلې مینې په کتاب کې به ترمیم کوو. حسن ته به واغوندو د مینې د وحشت لباس، مینې له د حسن په میراث کې څه تقسیم کوو. همې ورته وکړل خو فضا څه ګډه وډه وه، نور سره قسم دی د وریځ چاړه په بډه وه. زه د وخت نه مخکې د اشنا په انتظار شومه، وړاندې وروستو تلمه کله هلته کله دې پله. څه ګورم انور چې د وریځ دریاب کې ډوب شولو، سترګو مې موسم کاته او زړو د لیلې پله. ساس کې شو نری 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 سیلې شوله، رو رو په مزه د ګودر غاړه لیونی شوله. پاسې د مزه خپلې جونګړې ته روان شومه، زړه کې مې ویل چې یار خو نن هډو راتلی نشي، ځکه چې سیلې د لیونتوب د بارانونه دي، څوک هم داسې حال کې د خپل کوره راوتی نشي. ما وی چې خبره که څه نن وي نو سبا به شي، هسې که باران کې راله راشي نو رسوا به شي. ما د انتظار څه ضرورت هډو محسوس نه کړو، تلمه چې ناڅاپه مې د غوږو څه آواز شولو. څه ګورم چې ما پله لیلا مې را روانه وه، ودرې د مزه تیز مې د سوي زړګي ساز شولو. ما پله د حسن شهزادګۍ ورا روانه وه، زما د سوچ په حماقت باندې حیرانه وه. ټول بدن یې لوند و تورې زلفې یې خورې ورې، ما نه بې اختیاره را چاپېره لیونی شوله. زه هم لیونی شومه، حیران شومه، پریشان شومه، ژوند د حقیقت د اضطراب یوه سلګۍ شوله. زر مې ورته ووی یاره دا لوبې به نه کوې، غیر چاپېره خلک دي خبر به شي دا څه کوي. چغې یې کړې ماته یې ویل څنګه مین یې ته د زمانې یې که زما لږ خو راووایه. زه د هغې پیغلې د جرت په تماشه شومه، بس د پښتني مینې عظمت په تماشه شومه. ما ورته وی څنګه چې د مرضي وي زما خوښه ده، نور زه د دنیا د رواجونو پروا نه کوم. زه ستا د جرت د لیونتیا نوې سرور یمه، ته زما ژوندون یې، زه په نوره دنیا څه کوم. زړه ته مې نږدې شوله، بیا ما ته په خندا شوله. شپه د انتظار ډېره اوږده وه خو سبا شوله. خلک دې خبر شي چې سبا ته ګیلې نه کوي. زه د رڼاګانو شهزاده یم، تیاره نه منم. ژوند چې د حالاتو په مرضۍ وي نو څه ژوند نه وي. زه د مینې مرګ د بې ننګۍ د ژوند د ښه ګڼم، او زه د وفا حسن د ښایست ښکلی اوربل یمه. چېرته زه ایاز، چېرته زه ټول غزل غزل یمه. والسلام.